اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو زما کلی زما پہچان کې نن مونږ سره د سوکنو یو ځوان چې ادیب هم دی لیکوال هم دی شاعر هم دی موجود دی عبدالولی خان شاداب په شاداب چمکنی سره پیژندل کېږي. مونږ سره زموږ ورور شاعر شاداب چمکنی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره مننه دي. شاداب چمکنی صاحب مونږ تاسو ته په چمکنی ټي وي په سکرین باندې په خیر راغلی وایو. ډیره مننه. زما له اړخه هم ستاسو ټیم ته او ټولو کتونکو ته سلامونه احترامات او نیکې هیلې. دا پروګرام باقاعده شروع کول مخکې خپل ناظرینو ته دا درخواست کوو چې په یوټیوب باندې چمکنی ټي وي سبسکرایب کړئ او بیل آیکون پریس کړئ چې زموږ ټول پروګرامونه تاسو ته وخت پر وخت را رسي. شاداب چمکنی صاحب دا راته ووایي چې شاعري په کم ایج کې شروع کړې ده؟ شاعري ماته چې څنګه یادېږي تقریبا زه لسم جماعت کې وم، خو هغه وخت ما سټارټینګ چې کوم اغستی دا د اردو شاعري نه ما اغستی و، چونکې بیا ورسره چونکې اردو زمونږ خپله ژبه نه ده نو دې وجې نه ماته مشکلات و. هغه ټایم کې زما ذهن کې یو خیال راغو چې یاره دا اردو کې ماته مشکلات دي، بس سمدس ما د پښتو د شاعرۍ آغاز وکړو، کتابونه مې لوستل شروع کړل، هغې سټډي مې وکړم، استادانو سره مې رابطې وکړې، نو نن ستاسو وړاندې یم. شاداب چمکنی صاحب دا راته ووایي چې تر اوسه پورې څومره مشاعرې به تاسو اټینډ کړي یو؟ مسوبان صاحب په یقین سره خو نشم ویلی، خو تقریبا 150-200 تقریبا داسې مشاعرې ما اټینډ کړي وي. تقریبا تاسو خو ډېر ماشاءالله ښه شاعرانو سره ملو شوي. تاسو مونږ ته زموږ د چمکني ناظرین ته هغه شاعرانو نومونه بیان کړئ چې کم کم مو هغې سره تاسو مشاعرې کړي. او جی بالکل زمونږ مشران استادان وایو او مونږ ته څخه کافي حد پورې زده کړه کړې ده، هغوی مونږ معرفي کړي یو دی کې باسین صاحب دی، اقبال شاکر صاحب دی، اتل صاحب دی، صاحبزاده نور الله تیمور صاحب دی، او دې کې زموږ نور ملګري مسلم غزګیوال صاحب، صفی الله صافي صاحب او نور داسې ملګري دي. اوس که زه د هر یو نوم اخلم نو ګرانه به شي. سر دا راته ووایي چې په شاعرۍ کې تاسو د چا نه ډېر زیات متاثره یې؟ دا خو یو داسې سوال دی چې زه اوس د کوم شاعر نوم واخلم نو دا زیاتې دی، خو دومره به وایم چې هر ښه شعر لیکونکی زه خپل استاد ګڼم. چمکنی صاحب زمونږ د چمکنی ټي وي ناظرین ته څه ډالۍ کوي؟ جی ضرور. زه به د غزل نه وړاندې څو شعرونه تاسو ته ډالۍ کړم. د خپل وجود احساس چې راته سا لګي، د خپل وجود احساس چې راته سا لګي، څه چل به وي چې سترګې مې په تا لګي. د خپل وجود احساس چې راته سا لګي، څه چل به وي چې سترګې مې په تا لګي. او خدای دې حوادثو ته اسباب داسې پیدا کړي زما او ستا نظر خو دې په بیا لګي. خدای دې حوادثو ته اسباب داسې پیدا کړي زما او ستا نظر خو دې په بیا لګي. او ښکلیه ستا په سترګو حیاناکو دې کتلېږم، ښکلیه ستا په سترګو حیاناکو دې لوټ کېږم، ډاکې دې یو په سل وي چې په بیا لګي. چې زلفې عنبرینې اننګو باندې رغړې، چې زلفې عنبرینې اننګو باندې رغړې، لمبې هسې ښکارېږي په لمبو باندې رغړې. زما کافر ارمان او ستا به حس زړه جانانه، زما به کافر ارمان او ستا به حس زړه جانانه، بدمت لکه مندر کې په سجدو باندې رغړې. زما کافر ارمان او ستا به حس زړه جانانه، بدمت لکه مندر کې په سجدو باندې رغړې. او د سترګو په لیمو کې را برسېره عکس ته ځیر یم، د سترګو په لیمو کې را برسېره عکس ته ځیر یم، یو څوک شته راته ښکاري په اوبو باندې رغړې. پوهېږم ستا په زړه ذهن او ژبه کې تضاد دی، پوهېږم ستا په زړه ذهن او ژبه کې تضاد دی، ستا کوټې مختلي په تسبو باندې رغړې. هغه د محبت
د پاسدارۍ منکر شاداب، هغه د محبت د پاسدارۍ منکر شاداب چاوي په جړه سر دی په توبو باندې رګړي. سو شعر نور دی، داستا د ښکلي مخ یوه جلوه چې ماته نشي، داستا د ښکلي مخ یوه جلوه چې ماته نشي، نو ماته دې شي داسې آینه چې ماته نشي. او په دومره بندګۍ کې به هم څوک دوزخ له بیایي، په دومره بندګۍ کې به هم څوک دوزخ له بیایي، په دومره بندګۍ کې یو سجده چې ماته نشي، په دومره بندګۍ کې به هم څوک دوزخ له بیایي، په دومره بندګۍ کې یو سجده چې ماته نشي. او مفتی صاحب یوې کونډې ته جواب کې داسې ووې، مفتی صاحب یوې کونډې ته جواب کې داسې ووې، تو روجې د پاسه نه کېږي روجه چې ماته نشي. مفتی صاحب یوې کونډې ته جواب کې داسې ووې، روجې د پاسه نه کېږي روجه چې ماته نشي. او زه ټیک ده ستا نامه به پټ په پټه زړه کې اخلم، زه ټیک ده ستا نامه پټ په پټه زړه کې اخلم، نو خوند به پکې څه وي چېرته خوله چې ماته نشي. زه ټیک ده ستا نامه پټ په پټه زړه کې اخلم، نو خوند به پکې څه وي چېرته خوله چې ماته نشي. او خیري شعر دی، دا څنګ د عقیدې د پختګۍ راز دی شادابه، نو توبه څنګه پخېږي توبه چې ماته نشي. دا څنګ د عقیدې د پختګۍ راز دی شادابه، توبه څنګه پخېږي ښه توبه چې ماته نشي. د ژوند تقسیم چې کېږي نو اجل حصه کې راشي، او زمونږ د برخې لمر ستا د محل حصه کې راشي. د ژوند تقسیم چې کېږي نو اجل حصه کې راشي، زمونږ د برخې لمر ستا د محل حصه کې راشي. او زمونږ د نامې هر ورځ د مرګ قسمت پوڼۍ کې د شمار یو څو ساګانې په توکل حصه کې راشي. زمونږ د نامې هر ورځ د مرګ قسمت پوڼۍ کې د شمار یو څو ساګانې په توکل حصه کې راشي. او زمونږ د ارتکا په نظریو باندې قدغن دی، زمونږ د ارتکا په نظریو باندې قدغن دی، منزل به هله مومو چې مزل حصه کې راشي. د دې نه بنا نوره بله کومه مرتبه وي، د دې نه بله نوره بله کومه مرتبه وي دا ستا نوم چې شادابه د غزل حصه کې راشي. د غزل څو شعرونه نور دي چې د سکون د سادګۍ سیز دی، چې د سکون د سادګۍ سیز دی چاوي غربت د بیغمۍ سیز دی. هر سودا د سر سودا کول دي، هر سودا د سر سودا کول دي، دلته په نوم د زندګۍ سیز دی. په ډیران اخري په ډیران اوده شي، په ډیران اخري په ډیران اوده شي، آیا انسان د ګندګۍ سیز دی. په ډیران اخري په ډیران اوده شي، آیا انسان د ګندګۍ سیز دی. او حسن چې زوړ شي بدرنګۍ له درومي، حسن چې زوړ شي بدرنګۍ له درومي، او حسن د هم د بدرنګۍ سیز دی. تکه بادشاهي مانه څنګه ښیې، تکه بادشاهي مانه څنګه ښیې، ستا هم په لاس کې د ملنګۍ سیز دی. تکه بادشاهي مانه څنګه ښیې، ستا هم په لاس د ملنګۍ سیز دی. او بل شعر دی، ښه دستیاب وي په پیسه خرڅېږي، ښه دستیاب وي په پیسه خرڅېږي، چېرته چې هم د بېننګۍ سیز دی. د سر غرور د سر معیار ساتمه، د سر غرور د سر غرور د سر معیار ساتمه، سر که هر څو د بندګۍ سیز دی. او پام چې شادابه بې اعتباره نشي، پام چې شادابه بې اعتباره نشي، باور په شان لکه اګۍ سیز دی. ډېره مننه. پام چې شادابه بې اعتباره نشي، باور په شان لکه اګۍ سیز دی. دا شاداب چمکني چې هغه ډېر قیمتي وخت د چمکني ټي وي ناظرین له ورکو. مونږ د هغه ډېره مننه کوو چې هغه مونږ سره خصوصي مرکه وکړه، او زمونږ د چمکني ټي وي ناظرینو ته خپل شعرونه ډالې کړل. ډېره مننه جي ستاسو، الله ښاد او آباد ساته. ډېره مننه، الله دې ستاسو عزت وکړي. او دغه کار دې مخ په وړاندې الله بوزي، او دغه کار دې دوام ومومي. زه غواړم چې په څمکنو کې داسې نور زلمي هم راپورته شي، هغه دوی کار ته لاس واچوي، او د خپل د کوم پټ اتلان به ورته ووایو دا د خلکو ته را مخامخ کړي. ډېره مننه. انشاءالله
مونږ وخت تر وخته د شاداب چمکني سره په رابطه کې به یو او د هغې تازه تازه غږونه به په خپل چمکني ټي وي سکرین باندې خپل ناظرینو ته به وړاندې کوو. تر دې دمه پورې تاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان.